من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة یوسف دا مکی صورت تے او ټول صورت مکی دی او سلور آیاتونه بده کې مدنی دی او بده کې 111 آیاتونه دی او 12 بده کې رکوګانی دي الف لام را د حروف مقطعات ندي او د حروف مقطعات تفصیل مخکې تیر شوی دی چې د دې الف لام را معنا به مونږ کو والله اعلم بمراده ان الله تعالی د دې ټکو په مراد باندې خبر دی دا حروف مقطعات چې د الله تعالی او د الله د پیغمبر په منځ کې راز دي تلك آیات الكتاب المبین دا آیاتونه د ښکارا کتاب دي انا انزلناه بشک مونږ نازل کړی قرآن لرا قرآنا لستل شوی عربیا په عربی ژبه کې لعلکم تعقلون د پاره دې تاسو پوه شئ تاسو عقل لرئ تاسو پوه شئ د عقل نه کار واخلئ الله دا قرآن مونږ په عربی ژبه کې نازل کړی دی انا انزلناه بشک مونږ نازل کړی دی قرآن لرا قرآنا لستل شوی عربیا په عربی ژبه کې لعلکم تعقلون د پاره دې چې تاسو پوه شئ په دې قرآن باندې نو الله تعالی دا قرآن په عربی ژبه کې د دې وجې نه نازل کړی چې د قرآن لومبني مخاطبین د عربو او په عربی ژبه کې د دې وجې نه نازل کو چې عرب مخاطب لومبني نو چې لومبي د دې قرآن نه مخاطبین اول یعنی صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغې د دې قرآن نه خوند والي او په دې قرآن باندې پوه شي ځکه چې دا قرآن په کومه ځمکه باندې نازل دی نو هلته عربي وه په عربی یې پوهېدل چې په بله ژبه کې الله تعالی نازل کړی وي نو بیا به دې خلک وایي چې په دې خو مونږ نه پوهېږو دا څه دي د دې په معنا مفهوم باندې مونږ نه پوهېږو نو لومبني مخاطبین عربیانو نه الله تعالی ورته قرآن دا په عربی ژبه کې نازل کو چې دوی د دې نه لومبی خوند واخلي او بیا دا خوند په نورو خلکو باندې وسکي نو صحابو د لومبی خوند د قرآن نه واغستو او بیا د قرآن دا خوند بیا صحابو په دنیا باندې تقسیم کو دنیا ګډ ګډ ته چې کوم دی دا قرآن ورسه الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نو عربی ژبه کې دا قرآن د الله تعالی نازل کړی دی نو قرآن چې په کوم پیغمبر قرآن په خپل د ټولو کتابونو سردار دی د ټولو کتابونو نه اشرف او افضل کتاب د قرآن دی او بیا د قرآن چې په کوم پیغمبر نازل دی نو هغه د ټولو پیغمبرانو سردار دی نبی علیه السلام په ټولو پیغمبرانو کې غوره امام الانبیاء بیا د قرآن چې په کومې فرشتې راوړي دي جبریل علیه السلام نو هغه په خپلو ټولو فرشتو کې سرداره فرشته ده افضله فرشته ده هغې راوړي دي بیا قرآن چې په کومه میاشت کې نازل دی نو هغه میاشت د ټولو میاشتو سرداره په ټولو میاشتو کې غوره رمضان او بیا د قرآن چې په کومه شپه کې نازل دی هغه شپه هم د ټولو شپو سرداره لیلة القدر او بیا د قرآن چې په کومه ځمکه نازل دی نو هغه ځمکه د ټولو ځمکو سرداره مکه مکرمه او مدینه منوره او بیا د قرآن چې په کومه ژبه کې نازل دی نو هغه عربي د ټولو ژبو سرداره د عربي کې د دې وجې نازل کړي چې په عربی کې الله تعالی کوم وسعت ایښی دی دومره وسعت او دومره فراخي په بله ژبه کې نشته دی په عربی کې د یو لفظ 200 معنی او بیا د هرې معنی تا ته په 200 الفاظو کې ملاوي نو څومره وسعت دا چې په عربی ژبه کې دی څومره فصاحت او بلاغت دا په بله ژبه کې نشته دی او جنت کې به هم عربي ویل کېږي نحن نقص من بیانو علیک بتا باندې احسن القصص بهترین احسن خپل کیسه نو احسن القصص وته د دې وجې نه ووی چې دا د یوسف علیه السلام دا کیسه چې دا نو په دې کې ډېر
ازداد جمع دي ډېر زدونه پکې جمع دي لکه په دې کې حاصل محصول مالک مملوک دغه رنګ په دې کې شاهد مشهود دا پکې جمع دي او دویمه وجه دا ده چې څومره قصې قرآن مجید کې الله تعالی بیان کړي دي هغه ټوکړي ټوکړي چې کوم ځای کې د یوې ټوکړې چې کوم د عبرت نشانه جوړېدل نو هلته کې هغه ټوکړه د کیسې بیان کړې ده خو غونډه کیسه الله تعالی په قرآن کې یو ځای نه ده بیان کړې سیوا د یوسف علیه السلام د دې کیسې نه چې دا غونډه په یو ځای باندې قرآن مجید کې الله تعالی ذکر کړې ده نو د دې وجې نه ورته احسن القصص ووي نو نحن نقص من بیانو علیک بتا باندې احسن القصص بهترین او ښکلې قصه احسن قصه مزیداره قصه شاید نزول وي د دې دا دی چې یهودیانو مشرکین مکه ورته وویل چې تاسو د نبي علیه السلام نه سوال وکئ چې موږ ته د یوسف علیه السلام کیسه بیان کا او بنی اسرائیل د شام نه مصر ته ولې راغلي نو کو دته د یوسف علیه السلام کیسه بیان کړه نبی علیه السلام نو بیا دا په حق پیغمبر دی او دا وجه درته وښودله چې بنی اسرائیل دا د شام نه مصر ته ولې راغلي دا وجه درته وویل چې هغه وجه بیان کړي چې څه د وجې نه راغلي نو بیا پوه شي چې دا په حق باندې پیغمبر دی کو د یوسف علیه السلام کیسه درته بیان نه کړه د بنی اسرائیلو د شام نه مصر ته د راتلو وجه درته بیان نه کړه دا بیا په حق پیغمبر نه نو نبی علیه السلام نه چې کله مشرکین مکه سوال وکړو نو نبی علیه دا آیتونه الله تعالی نازل کړل د یوسف علیه السلام د غونډه کیسه الله تعالی نازل کړل نحن نقص من بیانو علیک بتا باندې احسن القصص ښکلې کیسه بما په هغې وجې سره بما په هغه سره او حینا چې مونږ وحی کړي د الیک تا ته هذا القرآن د دې قرآن د وحی په ذریعه ته مونږ دا کیسه بیانو وان كنت اگر چې توی من قبله مخکې د دینه لمن الغافلین د بې خبرونه د دینه مخکې د بې خبرونه وي تا ته د یوسف علیه السلام د کیسې خبر درته نه و نبی علیه السلام سورې یوسف لوستو او یهودي په منډه باندې راغی دې ته غوږ کېښودو چې ورته کېښودو او ډېر په ښکلي انداز کې نبی علیه السلام د یوسف علیه السلام د واقعه لوستله هغه یهودي لاړل او ځان سره نور کسان راوستل او رالل په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړ چې دا کیسه خو موږ ته په بایبل کې میلاو شوې ده خو په داسې طریقې سره نه ده میلاو شوې څنګه چې قرآن مجید ذکر کړله نو واقعي چې دا د الله تعالی پیغمبر دی د قرآن د الله تعالی رښتونی کتاب دی نو رالل په نبی علیه السلام ایمان راوړ الله تعالی نبی علیه السلام ته فرمایي چې دا موږ ته د وحی په ذریعه باندې د قرآن په ذریعه باندې واقعه بیان کړه او د دې نه مخکې ته د دې واقعه نه بې خبره وي ځکه نبی علیه السلام خو امي و هغه بایبل نه و لوستلی چا نه لیکل او لوستل دا نه و زده کړی په یو کالج یونیورسټۍ کې سبق نه و ویلی نو نبی علیه السلام امي و او امي سړي دپاره داسې ښایسته واقعه بیانول رښتیا واقعه بیانول دا د کمال خبره ده اذ قال یوسف هر کله چې وفرمیل یوسف علیه السلام لابیه خپل بابا ته خپل پلار ته یا ابتې ای زما پلاره انی رأیتو زوینما 11 یولس کوكبا ستوري والشمس والقمر نور او سپوږمۍ رأیتهم وینم دوی لره لی ساجدین چې دوی ما ته سجده کوي ما ته سجده کوونکي دي یوسف علیه السلام خوب ولیدو او په خوب کې چې کوم دی یولس ستوري یو نور او یو سپوږمۍ دا ولیدل چې دا یوسف علیه السلام ته سجده کوي یوسف علیه السلام ته سجده کوي یوسف علیه السلام خپل پلار ته یوسف علیه السلام پلار د یعقوب علیه السلام د یعقوب علیه السلام پلار اسحاق علیه السلام اسحاق علیه السلام پلار ابراهیم علیه السلام بیا د یعقوب علیه السلام 12 بچیو په هغې کې یوسف علیه السلام بنیامین یهودا دا 12 بچیو دغه د یعقوب علیه السلام دوی بیبیانې وي د یوې لومبنۍ بیبي نوم یې لیا بنت لیان لیې د بیبي نوم او د دې بیبي د پلار نوم یې د یعقوب علیه السلام د سخر نوم لیانو او د یعقوب علیه السلام د لومبۍ بیبي نوم لیا نوم یې د لیا نه د یعقوب علیه السلام لس بچیو لس نارینه اولاد یې او چې کله هغه وفات شوه نو دغې لیان دویمه لور چې د هغې نوم راحیل دا یعقوب علیه السلام په نکاح باندې واخیستله نو د هغې نه ور الله تعالی 2 نارینه اولادونه ورکړل یو یوسف علیه السلام یو بنیامین
دا دواړه د دې بل نو دا یهودا دي او دا بنیامین او یوسف علیه السلام دا خپلو کې وروڼه هم وو د مسیح زامن وو نو د دې نه دا دوه اولاده وو نو بیا د یوسف علیه یعقوب علیه السلام 12 بچي شو دوه د یوې ښځې نه لس د بلې نه نو بیا د دې نه چې کوم دی هر یو نه جدا جدا قبیله جوړه شوله دا 12 قبیلې چې موسی علیه السلام 12 لارې ورته جوړې شوې 12 چیرې نو دا اکه 12 قبیلې د 12 بچو نه جوړې شوې دي او دوی د بني اسرائیل ولي وي نو اسرا ویل شي عبد ته بنده ته او ایل ویل شي الله ته نو د دې معنی شو عبد الله اسرائیل عبد الله د الله بنده او دا اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام لقب یعقوب علیه السلام لقب نو بني اسرائیل ته جو یا بني اسرائیل نو اے اولاد د عبد الله یعنی اے اولاد د یعقوب علیه السلام نو دې د بني اسرائیل 12 کبیر بیا دینه جوړ شوی یوسف علیه السلام چې کله خوب ولید نو پلار ته وایي چې ما یو ستوري یو نور یو سپوږمۍ دا په خوب کې ولیدل چې ما د سجده کوونکي دي قال نو یعقوب علیه السلام ته فرمایل یا بنیا اے بچوړیا لا تقصص تم بیانوا رؤیا کا خپل خوب علی اخوتک خپل رونو دا فیکیدو لک نو دوی به تدبیر جوړ کی ستا د بارا کیدن یو تدبیر ان الشیطان للانسان بیشک شیطان د انسان د بارا عدو مبین ښکار دشمن یوسف علیه السلام چې کله دا خوب ولیدو نو دې کې خو اشاره دیتا وا چې یوسف علیه السلام ته یو ستوري یو نور یو سپوږمۍ دا سجده کوي نو دا یو ستوري دی ورونو یو لسرونو نور د پلارو سپوږمۍ د امور دا د سجده کوي یعقوب علیه السلام په تعبیر باندې پوه شو نو ورته وی چې دا به خپل رونو ته نه بیانې میرانو ته د دې وجه نه م بیانې د دې په څیر کې به حسد پیدا شي بغض به پیدا شي چې دله به ایو پویدل په دې باندې کنه د پیغمبرانو اولادو اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام پلار پیغمبر بیا نیکه اسحاق علیه السلام پیغمبر بیا چې کوم دی ورنیکو ابراهیم علیه السلام پیغمبر نو د پیغمبرانو اولادو اهل علم په دې باندې پوهېدل په دې تعبیر باندې د دې وجه نه وتا ابراهیم یعقوب علیه السلام او فرمایل چې د خپل رونو ته دا خوب م بیانوا خو ته چې بیان کې دا شیطان ډیر لوی ظالم دی ښکارا دشمن دی دی په دې زړونو کې چې کوم دی ستا دشمنی ورواچ نو تا ته حسد به سره پیدا شي تکلیف پته ورسی یعقوب علیه السلام او فرمایل دې دا خوب م بیانوا او دې اشاره دیتا وا چې یوسف علیه السلام له الله ترقی ورکی مرتبه بوله ورکی اوچتی به الله تعالی پیغمبري بوله ورکی بادشاہي بوله ورکی دا ټول خبرې په دې خوب کې دن نه وي نو پلار منې کو چې ته دا خوب دی دغه ته بیانوه ځکه کو ته خوب د خپل دغه ته بیان کې خپل رونو ته بیان کې په دې کې به حسد پیدا شي تا ته تکلیف ورسي نو دا خوب دی م بیانوه ماما یو خوب د رونو ته م بیانوه د یعقوب علیه د یوسف علیه السلام د رونو جیو نو دا پیغمبران نو د یوسف علیه السلام رونه پیغمبرانو صرف یوسف علیه السلام پکې پیغمبران ځکه نو چې د دینه ګناهونه شوي دي یو ګناه د دا شوی دی پلار یې خفه کړی 40 کاله پلار جړولی دی د پلار نافرمانی کړې ده دویم دا چې دروغ یې ویلي دي هغه شرم خو خوړو او بل دا چې رور سره حسد کړی دی بغض یې کړی حسد لوی ګناه ده په دنیا کې لومبي ګناه د قتل د حسد د وجې نه شوی دی اسمانونو کې ډول لومبي حسد دا شیطان کړی دی پسمان کې لومبي حسد دا قابل کړی دی نو دا پیغمبران نو ځکه پیغمبر الله تعالی د ګناه نه پاک ساتي اجتهادي غلطي د پیغمبر نه کېدلی شي اجتهادي غلطي د پیغمبر نه کېدلی شي ګناه کبیره دا د پیغمبر د شان سره مناسب نه د پیغمبر نه چې کوم دی ګناه کبیره نه کیږي نو پیغمبران خو نو البته اولیاء الله د الله تعالی دوستانو ځکه چې رسول بیا یعقوب علیه السلام بخنه غوښتې ده یوسف علیه السلام معاف کړي دي او دی د الله تعالی نه بخنه غوښتې اولیاء الله خا یعقوب علیه السلام دی یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک د خپل ورونو د خوب م بیانوه نو خوب چې کوم دی درې قسمونه دي یو هغه خوب دی چې انسان د ورځې سکی د شپې په خوب کینی لکه کلندر د ورځې چې کوم دی ټول ورځ نګری ناوګی امبیلا دا چغې وي نو دی بیا د خوب کوم دا چغې وي نو دغه خوب څه حیثیت نشته دی
او ټول سيزونه د په دماغو کې دنه پراتی نو هغه او ته بیا په شپه کې وسوسې ورته اچولي کېږي نو دغه خوب د دې حیثیت نشته. دویم خوب هغه چې انسان په دې خوب کې ویریږي خړې اوبه وویني یره پرې راشي مار ورپسې بل یو څیز ورپسې په دې خوب کې نو دغه قسمه خوب دغه د یری دی که دغه قسمه خوب د یری یو کس وویني د هغې طریقه دا ده چې انسان ښي طرف ګس طرف ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ګس طرف توکانې ودوکي بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیا ګس طرف ته بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د دې خوب به هیڅ قسمه اثر نه د طریقه ده. بیا کو سړی طاقت ول الله تعالی ورګړي را پسې 2 رکعاته نفل وکړي د یری خوب ویني سار د خپل وس مناسب صدقه وکړي نو د خوب به هیڅ قسمه اثر نه. دریم خوب هغه دی چې د الله تعالی د طرف نه د خوب کې د یو څیز وښودلی شي یو ښکلی خوب دی وویني نو دغه بیا مبشرات دي دغه بیا تعبیري. نو داسې قسمه خوبونه دا ګډوډ خوبونه دا چاته نه دي بیانول پکار ځکه یوسف علیه السلام ته الله یعقوب علیه السلام فرمایل چې دا خوب دی رونو ته مه بیانوه نو خوب به هر چاته نه بیانوي د یری خوب و دا اپله دې پله خوب دا ور چاته بیانول نه دي پکار. اوس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی خبره ختمه شوله خو ښکلی خوب دی ولیدو نو بیا باید داسې کس ته بیانوي چې هغه د خوبونو په تعبیر پوهېږي او ستا خیر خوایي ځکه تعبیر الرؤیا ابن سیرین رحمت الله علیه لیکلي دي چې خوب به هر چاته نه بیانوي بل د خوب چې دا څنګه تعبیر د چا وکاږو نو هغه شان دي کېږي ځکه حدیث مبارک کې راځي الله تعالی فرمایي چې زما د انسان په ما باندې څنګه ګمان کېږي سره هغه شان معامله کوم نو تا یو ښکلی خوب لیدلی خو چې غلط تعبیر وباسو نو ستا زړه کې بیا وسوسه وي نو ته بیا هغه شان د ګمان کې هغه شان معامله به سره کېږي. ابن سیرین رحمت الله علیه یو کس راغی بل دا خوبونه د موسمونو سره هم تعلق ساتي یو کس ولا راغی حضرت زما د کټ د لاندې اور بلی هغه ورته وی دا کټ د لاندې څه وکنه لاندې خزانه ده. دا ابن سیرین رحمت الله علیه علماء وی د یوسف علیه السلام خوب کې راغلی او ته د علم خودلی دی. ابن سیرین رحمت الله علیه تعبیر الرؤیا کتاب لیکلی دی خوبونو تعبیر. نو یو کس ولا راغی حضرت زما د کټ د لاندې اور بلی کنه هغه ورته وی دا لاندې څه وکنه خزانه ده لالونه دي هغه چې وکنه سکه لالونه تر وکاږل څه وخت بس ولا بل کس راغی حضرت زما د کټ د لاندې اور بلی هغه ورته راوځه کوټه در باندې را پرېوځي اجي څنګه راوته کوټه پې را پرېوته نو شاګرد ورته حضرت تا څنګه چلی یو کس راغی هغه زما د کټ د لاندې اور بلیږي نو تا ورته وی چې لالونه دي پکې لاندې هغه وکاږه هغه رښتیا لالونه دویم کس راغی هغه هم زما د کټ د لاندې اور بلیږي هغه ته ته وایې کوټه در باندې را پرېوځي باندې کوټه را پرېوته هغه ورته د ړومبې کس چې راغلی د شپږ میاشتې مخکې راغلی د ژمي کې راغلی او په ژمي کې اور پیدامن دی د لاندې نه اور بلېدو ما د چې لالونه دي. دا دویم کس چې راغی دی ګرمۍ کې راغلی نو په ګرمۍ کې اور دا نقصاني دی انسان ورته نشي کېناستی نو چې دوی زما د کټ د لاندې اور بلیږي نو ما ورته کوټه در باندې را پرېوځي ضرر در رسي. نو د خوب تعبیر دا به هغه سړي ته وایي چې هغه پوهېږي دویم دا په تا باندې خفه کېږي. بیا یعقوب علیه السلام ته وفرمیل چې دا خوبو د دیرونو ته مه بیانوه دیرونو ته د خوبو مه بیانوه. نو دا یعقوب علیه السلام غیبت نه دی کړی یعقوب علیه السلام غیبت نه دی کړی. بعضې څیزونه داسي لکه مثال په طور یو سړی غل دی او ته یو کس ته وایې چې دا غل دی ځان د ساته نو دا غیبت نه دی ځکه چې ته د دې سړي خیرخواه سره د تکلیف ورسي یا د یو څه خلک راغونډ شوي دي د یو کس ته قتل دپاره بندوبست او منصوبې جوړي او ته لاړ شي کم سړی چې قتلي هغه ته ووایي چې دا پلانکي ګورې ستا د قتل لپاره منصوبه جوړي ځان دې وساته دا غیبت کې نه راځي. خلکو ته د یو څیز د تکلیف دی یو کس راغی تا ته وایي زه د دې کس سره رشته کوم دا کس څنګه دی او هغه خلک داسي چې هغه غلا ډاکوان او قاتلاني نو ته به ورته وایې چې دا کس غل دی ډاکو دی د دې لپاره چې دی د د شر نه ځان وساتي. نو داسې قسمه غیبت کې ګناه نشته دی چې ته د خیرخواهۍ په نیت باندې یو کس معنی چې د تکلیف ونه رسیږي په دې نیت باندې نو دا غیبت کې نه راځي. یعقوب علیه السلام ته وفرمایل چې دا خوب دې مه بیانوه نو یعقوب علیه السلام څخه غیبت نه دی کړی. قال یا بنی ای بچوی لا تخصص ته مه بیانوه رؤیاک خپل خوب علی اخوتک خپل وروڼو ته فیکیدو لکه کیدن دی به تدبیر وکړي ستا خلاف ان الشیطان
بشک شیطان للانسان د انسان د بارا عدو مبین خکار دشمن دی. وکذالک او دغه رنګي یجتبیک غورکی بتعالی را ربک ربستا ويعلمک او تعلیم بدرګی تا من تأویل الاحاديث د خوبونو د تعبیر علم بدرته الله تعالی درکې. یوسف علیه السلام د الله تعالی د خوبونو د تعبیر علم ورکړ. د خوب تعبیر خوب رښتیا کیږي او په بعضي وختونو کې د کافر خوب رښتیا کیږي. یوسف علیه السلام چې کله هغه کافر له تعبیر وباسو د خوب چې هغه یو ورته زما په سر باندې چې کوم دی ډوډۍ پرتی دی او کارغان راځي زما سر نه ډوډۍ تختی، او بل ورته زه چې کوم دی بادشاه له انګور نه چوړوم دغې نه ولا شراب وباسم. یوسف علیه السلام ورله تعبیر وباسو، یو به در کې پانسي کېږي او دویم به در کې بری کېږي او بیا د بادشاه سره نوکر کېږي. نو دا تعبیر ولې یوسف علیه السلام وباسو اکه شان دی وخه. بعضې وخت کې د کافر خوب دا رښتیا کېږي. وکذا نو یوسف علیه السلام له الله تعالی د خوبونو د تعبیر علم ورکړي. وکذالک دغه رنګ یجتبیک منتخب کوي به تعالی ربک ربستا ويعلمک او تعلیم بدرګی تا من تأویل الاحاديث د خوبونو د تعبیر. ويتم نعمته او پورګي به پتا باندې الله او پورګي خپل نعمت الله تعالی علیک پتا باندې. وعلى آل یعقوب او په اهل د یعقوب باندې یعقوب علیه السلام په اولاد باندې با الله خپل نعمت پوره کوي. یوسف علیه السلام ته الله فرمایل یعقوب علیه السلام چې الله به تا ته د خوبونو د تعبیر چلخي، تا به الله منتخب کوي، پیغمبري به درکوي. ويتم نعمته او هغه خپل نعمت تام کوي علیک پتا باندې، نعمت پیغمبري به درکوي، دنیوي اخروی نعمتونه به درکوي، بادشاہی بدل درکوي، عزت بدل درکوي، تاج او تخت بدل درکوي، دا هر څه بدل الله تعالی درکوي. وکذالک یجتبیک او دغه رنګ به غورګي تعالی ربک ربستا او يعلمک او تعلیم بدرګی دا من تعبیر الاحاديث د خوبونو د تعبیر. ويتم نعمته او برغي خپل نعمتونه علیک بتا باندې وعلى آل یعقوب او په آل د یعقوب باندې کما اتمها لکه څنګه چې پوره کړي دي خپل نعمتونه علی ابویک ستا په دوو باباګانو باندې من قبل مخکې د دینه ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی او اسحاق علیه السلام دی. ان ربک علیم حکیم بشک ستا رب علیم پوه دی حکیم خاوند حکمت. الف لام را الله تعالی د دې ټکو په مراد باندې پوهه دی. تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتونه د کتاب ښکار دي. انا انزلناه بشک مونږ نازل کړی قرآن لرا قرآنا عربیا لوستل شي په عربی ژبه کې لعلکم تعقلون د پاره دی چې تاسو عقل لرئ. نحن نقص مونږ بیانو علیک بتا باندې احسن القصص احسن بهترین قصه بما په هغې وجې سره او حینا چې مونږ وحی کړي د الیک تا ته هذا القرآن دا قرآن مو تاسو ته وحی کړی دی. وان كنت من قبله اگر چې ته وې مخکې د دې نه لمن الغافلین د بې خبرونه. وان كنت اگر چې ته وې من قبله مخکې د دې نه لمن د هغه چا نه الغافلین چې بې خبره دي د دې نه مخکې د بې خبرو نه وي نه دا د دې واقع څه خبر نه و. اذ قال یوسف هر کله چې وفرمیل یوسف علیه السلام لابیه خپل پلار ته وفرمیل یا ابتی ای بابا جانا انی رأیتو بشک زوینما 11 کوكبا یولستوی والشمس والقمر نور او سپوږمۍ رأیتهم وینم دوی لرا لی ساجدین چې ما ته سجده کوونکي دي. قال یعقوب علیہ السلام تو فرمائل یا بنی بچڑیا لا تقصص تم بیان و رؤیا کا خپل خوب علی اخوتک خپل رونو د فیکیدو لک قیدا دوی به تدبیر وګستا خلاف. ان الشیطان للانسان بشک شیطان د انسان د بارا عدو مبین ښکار دشمن دی.
وكذلك يجتبيك او دغرنگ بغورگی تعالی ربك ربستا ويعلمك او تعلیم بدرگی تا من تعبیر الاحاديث تخوبون التعبير ويتم نعمته عليك او هغه مخبرګي خپل نعمتونه بتا باندې وعلى آل يعقوب او په آل د يعقوب عليه السلام باندې کما اتمها على ابويك لکه څنګه چې خپل نعمتونه پوره کړی ستا په دوه باباګانو باندې من قبل مخد دین ابراهيم او اسحاق چې هغه ابراهيم عليه السلام دی او اسحاق عليه السلام دی ان ربك عليم حكيم بشک ستاره په هدي او خاوند حکمت دی سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.